بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ریپورت سره زه یم سید کبیر علي شاه. ګرانو کتونکو، موجود یم بورډ بازار کې. دلته زموږ څه ځوانان دي چې هغوی خپل کاروبار کوي، کمپیوټر سیسټم یې ایښی دی، خلکو ته رنګټون یې اچوي یا داسې ګانې وي هغه ورته اچوي. د یو ځوان سره به خبرې کوو چې په دغه روزګار باندې افغان چې کوم افغانستان دی په هغې کې په دې باندې بندیز دی. نو آیا چې ته خپل وطن ته لاړ شي نو په دغه کاروبار سره به څه کوې یا دې نه علاوه بل څه کاروبار شروع کوې؟ که نه دا وخت ما سره یو ځوان ولاړ دی. ورور خپل نوم راته ووایه. منصور خان. منصور خان، د ټول اول خو راته دا ووایه چې افغانستان کې علاقه کومه ده؟ افغانستان کې د کابل کارتینا او زینو مین ښار دی. مین ښار چې دغه کوټې سنګي ده، خو موږ دې خوا کارتینو کې اوسېږو، زموږ ملک دی. تاسو چې کوم د کمپیوټر کار کوئ دلته خلکو ته رنګټونې اچوئ یا ګانې اچوئ، دا هر سړي خپل فرمایش وي، نو په دې کاروبار باندې خو افغانستان کې پابندي نه، نو څه به کوئ؟ او نو ورورو دا خو بس هلته د چا خبر چې پوش دا شیدونه هلته بند دي، خو دلته چې ده زموږ پیدایش هم دلته شوی و، کچهګړۍ کې پیدا شوي، خو به زموږ ټول کار بزنس او آپشن څه چیز کاروبار هر څه دي چې زندګي هم دلته روانه ده. چې هلته هم لاړ شو نه بلد یو نه هېڅ نه بل، موږ به هغه علاقه کې څه وکړو؟ زموږ څه چې کورونه دي پلاران او نیکم ټول دلته ښخ شوي. ورور مې په خپله دا را روان کال یې پوره کېږي شهید شوی دی، دلته هم ښخ کړی. زموږ مړي ژوندي هر څه دلته دي، موږ هلته بلد نه یو، موږ به په هغه وطن کې به څه وکړو؟ زموږ ټول کاروبار بزنس هلته هم دلته شروع دي. څومره وخت په پاکستان کې کېږي ستا د مشرانو؟ والله الله مې د غړ نه بندې، خو زموږ د مشرانو ډېر کېږي، ځکه چې ما خپل پیدایش د هغه کې شوی کچهګړۍ کې چارمارو سکول شاته دا 4 نمبر هسپتال نومېږي. زموږ کورونه هماغلته ول او تقریبا تر ننه پورې موږ دغه علاقه کې اوسېږو. او بس دې بورډ بازار کې موږ خپل کاروبار د کمپیوټر رمټون ډېټا خلکو ته اچوو، بس وخته تېرېږي نو ډوره. دا راته ووایه چې خپل ملک ته مخکې چېرته تلې افغانستان ته، که نه په فرسټ ټایم به ځې؟ والله بس دومره ټایم نه یم تللی، خو یو میاشت دپاره لاړم، زړه مې تنګ شو، بس په کوټې باندې واپس رالم. څومره عمر دی چې افغانستان ته تللی وي؟ تقریبا 14 سال عمر مې و چې لاړم، یو میاشت مې پکې تېر کړه، بس په کندهار باندې واپس رالم. 14 سال عمر کې تللی وي، نو اوس د څومره عمر دی؟ اوس مې 19 سال. 19 سال. دا راته ووایه چې مخکې تللی وي نو هغه ټایم کې د افغانستان حالات څنګه وو؟ هغه ټایم کې چې تللی وم، هغه ټایم کې خو د افغانستان حالات چې وو د اسلامي امارات نه وو، او هغه ټایم کې چې د آرمي والا او اشرف غني بابا او د هغې وخت. اوس خو اسلامي امارات د څوک د خلکو بعضې زړونه دلته مات شوي، بعضې خپله روان دي، او د بعضې څوک دلته زندګي د کاروبار د بزنس دی، هغه هر څوک دلته خپل کاروبار روان کړي، ځکه د هغې زړه نه کېږي چې لاړ شي، ځکه چې د دلته خلک د غټ غټ کارونه دي او بلډینګونه دي او کارونه دي، کروڑونو روپو کارونه دي. خلک به هلته چې بلد هم نه وي، هغوی ته به وایي چې تاسو لاړ شئ، هغوی به څه وکړي هلته؟ هر څوک دلته تاسو باندې غږ شوی دی چې خپل وطن ته بیرته واپسي وکړئ، نو آیا تاسو خپل کاروبار روزګار کورونو کې چې کوم سامان دی هغه هم راغونډ کړی دی که نه؟ نه، مونږ خو لا فی الحال هغه راغونډ کړي هم نه دي، او مونږ له دا چې وایي ولا غږ کړي دي چې بس لاړ شئ، خو مونږ په دې ټینشن کې هم نه یو چې لاړ شئ، ځکه زمونږ خپل وخت هم دلته تېر شوی، پیدایش هم دلته شوی، مونږ به هم دلته یو، هم دې دي نه به ځو نه. او د بعضې د خلکو زړونه تنګ، هغوی به خپله ځي، او د چا چې هلته کاروبار بزنس هر څه شروع وي، هغوی به هلته خپله زندګي هم تېرولی شي، کاروبار هم هر څه کوی شي. تا وویل له افغانیانو زړه مات شوی دی، نو زړه یې په څه مات شوی دی؟ بس زړه یې په دې مات شوی ځکه چې د هر څوک د افغانیانو نوم په دې ملک کې ډېر وشرمېدل، او ډېر افغانیان بې کوره شول، بې کسه شول، ځکه د هغوی زندګي هم خرابه شول. افغانیان څوک په د چا خبره په دماکو کې هلته شهید شول، څوک څه شول، څوک ډېر. بس د هغه ملک داسې و چې ورانه کنډر ده، دوباره جوړ شوی، ځکه دې په وجه افغانیان ډېر وجړېدل، ډېر وکړېدل، دې په وجه افغانیان دي نه هم دي خپل ملک ته ځي، ځکه چې خو بس افغانیان دلته نور نه ایسارېږي. په خپل خوږ وطن افغانستان کې د خپل ځای کور یا څه شته؟ زمونږ شکر الحمدلله 4-5 ځمکې هم دي، ځکه زمونږ زړه نه کېږي چې لاړ شو. زمونږ ځمکې کورونه هر څه هلته دي، خو پیدایش هم دلته شوی، ځکه مونږ هلته نه شو تللی، دې په وجه مونږ بلد نه یو، او زمونږ وروره زړه نه کېږي چې مونږ لاړ شو، ځکه مونږ دلته وخت تېر کړی، ته به زړه مینه سکون هر څه هم دلته برابر دی. هسې په خپلو کې یو خبره کوو، که چیرې زه پاکستانی په بل ملک ته لاړ شم او غیر قانوني یم، نو ما رابار کوي د وطن نه، نو په هغې باندې ما له خفګان پکار دی که نه زه ځان لیګل کړم او پاتې شم، هغه ښه خبره وي. چې په دې کې یو افغانی د یار دوست ملګری لکه ورور غوندې پوه شي د زړه نه، چې هغه مثال بل سړی تا ته وایي چې ته پاکستانی بهر لاړ شه، افغانی ستا په سر خپل سر هم بیلي، نور چې د هغې نه کم شي والله که دې د ملک نه بهر کړي، ځکه چې ستا افغانی هلته ورور ملګری یار دوست دې کې بیا څه نه شي درته ویلی. خو چې بیا مثال ته وایي زه پاکستانی یم یوازې م هغه وجه په هغې کې بیا زه څه نه شم ویلی. جان ویلی کېږي دا چې افغانیان خپل وطن ته لاړ شي
چې کم ان لیګل دلته کې دي نو هغې ته راتلونکي دریو کالو کې به ویزه نه لګي نو څه به وایي؟ ولا بس په دې ویزو میزو د شیدونو دی ځکه زه نه یم او په دې شیدونو پوهېږم نو چې ځکه ما پاسپورټ هم نه دی جوړ کړی چې د دې ویزو شیدونو خبره مې ورته کول ځکه چې ما ټول پیدایش د چا خبره ما درته ول نه ویل چې دلته تېر شوی. اخرنۍ خبره کومه بیا پروګرام اختتام ته رسي. خپل ملک ته چې ځې اوس حکومت دې نه بعد به اخرنۍ لایعمل دی چې تا په زور وباسي نو ښه نه ده چې په رضا باندې خپل وطن ته لاړ شي چې څومره هم په زور وی لاړ شي خو څوک خو به دلته مو وخت تېر شوی پیدایش به هم همدلته به مرو زموږ ځکه چې نیکه نبیرې زموږ مشرونه خپل خپلوان ټول همدلته مړه دي او د همدې ځای به یو همدلته به مرو همدلته به ښخېږو ځکه زموږ زړه نه غواړي چې لاړ شي. ډیره مهرباني ګرانو کتونکو ما د ځوان سره خبرې وکړې او کوشش مې دا و چې زه د سره ډیره خبرې وکړم خو هغه ډېر وایي چې یاره که تاسو ډېر کوشش هم پاکستاني حکومت وکړي نو مونږ د پاکستان نه افغانستان ته نه ځو بیا چې دوی کوم خپل روزګار دی د کمپیوټر نو هغې باندې بندیز دی په افغانستان کې نو دوی وایي چې مونږ به هلته روزګار څه کوو نو دوی وایي چې زمونږ کوم نیکه دی دغه دی نو هغه هم مړ شوی دی هغه هم مونږ دلته ښخ کړی دی یو څو ورځې مخکې چې کوم دی نو دوی ورور شهید شوی دی هغې هم دلته ښخ کړی نو دوی وایي چې مرګ مې قبول دی خښېدل مې په خپل په دې پاکستان ځمکه باندې قبول دی خو زه افغانستان ته نه ځم دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال زما ټیم د راکې اجازت دلوي الله په امان